اوس دلته د قیامت د ورځې هغه سخته ذکر کوي چې دا ډېره سخته ورځ ده او کافرانو باندې اسانه نه ده، ګرانه ده. فاذا نقر فی الناقور، بس کله چې پوکي ووالي شي په شپېلۍ کې، د قیامت ورځ یادوي. شپېلۍ والا چې دی اسرافیل علیه السلام شپېلۍ یې خوله کې نیولې ده، وحنا جبهته او تندی یې داسې کړی دی سړي چې یو بل ته متوجه وي. واصغى بالسمع او خپل غوږ یې داسې د الله حکم ته داسې کوږ کړی دی، پوه شوې، داسې متوجه ناست چې کله به الله و چې شپېلۍ ووایه. الله اکبر. نو دا خبره صحابو باندې ډېره ګرانه ولګېده چې هسې نه بس الله ورته حکم وکړي قیامت شي، بس دا خو د الله حکم ته انتظار دی، د الله حکم ته غوږ ایښی دی، شپېلۍ یې خوله کې نیولې ده او بلکل رډي ولاړ دی، بلکل رډي ولاړ دی لکه مجاهد چې مورچه کې څنګه ناستی تیار. صحابو باندې دا خبره ډېره سخته ولګېده. سخته مطلب دا دی چې نو قیامت راشي، نبی السلام چې دوی ته وکتل، نبی السلام یې نه داسې وایي حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل وایي. ترمذی شریف او تفسیر مظهری دا روایت ذکر کړی. فاذا نقر فی الناقور، کله چې پوکي اوشي په شپېلۍ کې، فذلک یومئذ یوم عسیر، نو دغه ورځ یوم عسیر، دا ورځ سخته ده، علی الکافرین، کافرانو باندې غیر یسیر، نه ده اسانیدونکې. ذرنی پرېږده ما لره ومن سو خلقتو چې ما پیدا کړی دی وحیدا یوازې، وجعلت له مالا ممدودا، ما ګرځولې د لره مال ممدودا خواره واره، وبنین شهود او زامن حاضر، ومهدت له تمهیدا، او ما تیار کړی د لره مالونه په تیارۍ سره. ثم یطمع ان ازید، بیا دې تمه لري چې زیات به ورکم دته.